زه د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج سټوډنټ یم. مونږ له پکار دي چې کوم دا حالات جاری دي افغانستان او پاکستان په منځ کې چې کوم دا تنازع شروع ده، جنگ شروع دی، مونږ له پکار دي چې مونږ پاک آرمي سره څنګ په څنګ ودرېږو. زمونږ خپله آرمي ده او مونږ له پکار دي چې دوی فولي سپورټ کړو. نن چې مونږ او دا ملګري ټول دلته د کالج کې ولاړو، د جنگ ماحول دی، دا د دې آرمي د برکته چې مونږ خپل ځان سیف ګڼو. نو مونږ د آرمي ډېره شکریا ادا کوو چې مونږ له دونه تحفظ راکړی دی او مونږ په خپل آرمي باندې ډېر فخر کوو. پاکستان آرمي زنده‌باد. جنرال هاشم منیر زنده‌باد. څنګه چې تاسو ته پته ده چې افغانستان والو وایي چې موږ په پاکستان باندې قبضه کوو او دا دوی دا افغانې پیلوي، نو دا یاد وساتئ چې پاکستان ایټمي طاقت دی پاکستان سره، او یو د الله طاقت دی ورسره، او بیا ورسره د په آرمي نوجوانو طاقت دی. نو دا یاد وساته افغانستان ته وایم چې په کلار کې نه دا پټاخو خبرې نه دي چې تاسو هغه ځینې دوه پټاخې والوځوئ او تاسو وایئ چې پاکستان به پته کو، تاسو هغه پلار نشي پته کولی. انشاءالله چې کله زما آرمي وغواړي ستا پاکستان ته، ستا افغانستان، ستا کندهار، ستا یو علاقه به هم نه بچ کېږي، بیا په د پاکستان جنډه لګي او نعرې تکبیر به وي انشاءالله. ډېر افسوس دی، افسوس په دې دی چې دا زمونږ په بلډ کې لکه عمرونه دي، په دین کې عمرونه دي، او دوی ته موږ 40 کاله پناه ورکړې وه، خپل ځان سره مو یو ځای اصول دي، د روس خلاف موږ د دوی هیلپ وکړو. بیا څنګه خواجه آصف صاحب پرون وایي چې موږ په امریکا په موږ بلیم کړو چې تاسو موږ سره ډبل گیم کوئ، هغه ټایم کوم شیلټر موږ تاسو ته درکړو، موږ خپل بریډ اینډ بټر تاسو سره شیر کړو. نو پکار ده چې تاسو خپل پښتو پاللې وي، خپل هغه دیني فریضه مو پاللې وي، دا یو پاکه خاوره ده، دی تاسو ته شیلټر درکړو، دی تاسو ته پناه درکړې وه. نو د احسان تقاضا دا وه چې تاسو د دې خلکو سره مینه کړې وي، او زموږ چې کوم د دشمنان دي نو موږ سره ولاړ وي چې آی سره مو زموږ مرستیال تاسو جوړ شوي. خو بدقسمتي دا شوه چې چونکې هلته کې دوی خپله هم انټرنل رفټس دي او په هغې په وجه باندې دوی د یو خاص ټولۍ په لاس کې هایجیک شوي دي. زه دا نه وایم چې دا جنګ د پاکستان او د افغانستان دی، دا د پاکستان خلاف یو خاص ټولۍ دی چې هغې په پیسو باندې چلیږي، او هغه خلک بدقسمتۍ سره د پاکستان دشمنان شوي دي، مودي سره ناست دي، څنګه نیتنیاهو به درته ویلي دي چې دا خلک زموږ سره ملګري دي. نو دا ډېره بدقسمتي ورته ویلی شم چې موږ دوی دپاره هره سیکریفایس ورکړو، خو د بده مرغه دوی موږ سره هغه شان عزتمنو دا جی د نوخار چې کوم د کالج چې کوم سټوډنټس وي هغوی ماشاءالله تاسو خبرې واورېدل، ډېر خوږې، ډېر پښتانه، ډېر ښایسته خبرې وکړي. پاکستان جنګ نه غواړي. دلته څه داسې جي سټوډنټس دي چې هغوی چې کوم دی د پاکستان د پاک افواج په حواله باندې یو خبرې وکړي چې یاره موږ د پاکستان د پاک افواج سره یو، زموږ چېرته چې غیرت پښتو چېرته انشاءالله خبره به راځي، نو انشاءالله چېرته موږ شاته کېږو که نه. زه یو ځل دا بیا چې څومره کوم سټوډنټس دي د دې ټولو ډېره شکریه ادا کوم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.